نو حضور صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایلو مفهوم دسیو چې انصار ته ویا چې ټول راجمع شي مجمع جوړ وکا ټول راجمع کړلو هغه د بعد ارشاد فرمایلو او دې کې خالص انصارو نور ته نه وچت کړلو او به ارشاد فرمایلو هغه مفهوم دا چې اے انصار د موخو ټیکانا نه وا تاسو مو ته ټیکانا راکړه تاسو د مو نصرت وکړو تاسو د مو حفاظت وکړلو هر طرف نه مو اکرام مهمان نوازی د مو ولې وشوله تاسو چې نه یې نو یې به څوک او بل طرف نه ارشاد فرمایلو چې تاسو گمراه وئ ایما په مهنت سره الله ته هدایت درکړو تاسو خپل کې دشمنان وئ ایما مهنت سره رونه وګرځیدئ تاسو ذلیل وئ ایما مهنت سره الله عزت درکړو به څه چالو شولو مال میں مهاجر ته ورکړو او زه د الله نبی یم زه انصار سره یم نو تاسو مال خوښته که تاسو د الله نبی خوښته یہی چیغے وکړلې په دې خبره باندې لوگ تو اپنے گھروں کو مال دولت بکریاں لے کے جا رہے ہیں اور تم اپنے گھروں کو اللہ کا محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے ہو تاسو زخواخیں گا تاسو مال خواخ دا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد نا دا ثابت کړل چې دی گمراهی نه وتلو ولی دی ذلت دی پستیو نه وتلو ولی او دی خپل کې توړ او دشمنی ختمی دو ولا کا محنت تا صرف دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولی محنت توڑ چی رسی کنا دا پوی خبری رسی اغا دی چا پولاس کی اغا تیشه گنی چی دن وشو او دن کیگی دا ویلی مالاستا دا شیرا نغللو دا پی ویلی دا سی وشولو لکه دیه کی مو خبره کو کنا چی اللہ نکیجی او دی اللہ دی غیر نکیگی دا الله دی غیر نه چې نکیږي به خو هیڅ وانشته ده خو چې دی الله دی غیر نه کیږي هغه غیر اوري لاړو په دې باندې شور او فساد ده کغه ازمکه شکل کې ده او کغه دی یومین په شکل کې ده او کغه په درهم په شکل کې ده په شي شکل کې مچ ده په دې باندې شور ده بس دی حضور صلی الله علیه وسلم په معنی سره پردی خپل شولو یعنی بالکل لکه کپڑے ته پیوند ولګي د سی پردی خپل شو بلال رضی الله تعالی عنہ دی افریقیو صہیب رضی الله تعالی عنہ دی رومو یورپ ولیو حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ ایران ولیو دا هو عجم او عرب نو لیکن په یو ځای باندې یعنی اسمکو کې شریک کړلو پیسو کې شریک کړلو او بغونو کې شریک کړلو دسه خو سړی هغه خپل رور سره نه کوي دا کوم مهنت چې دی دسه یوزه تیرا وستلو دا څه کیسې نه وا یوا مهنت وو دی حضور صلی الله علیه وسلم هغه مهنت مبارک الله متاثر کړی دا چې کوم کې د پیغمبر په لونو طلاق کوم کې د پیغمبر ویني کوم کې پتايف کې کانی او څه ونشولو د مهنت سره چې کوم دا کنه دا ټول یو خپل شولو هغه سقفین هغه څنګه خلک چې کله مکه فتح شوله د مدینه منورې ترالو چې مو اسلام رړو د ټولو خلکو په دې انتظار کیو چې مکه اسلام کې داخله شي مو به داخلي شو سو پرې چې مکه ول اسلام نه تسلیم کړي مون نه داخلي شو نو چې کله مکه ول اسلام کې داخل شو مکه فتح شوله هغه د بعد دا سقفین راللو دا هغه سقفینو چې کوم نبی علیہ السلام سره په طائف کې څه کړیو هغه څنګه دیلا او د سي شکین ونی خلکو چې خیمه ولګولې خیمه کې بوتانو زنونو سره خپل بوتان راوړیو نبی علیہ السلام مختصر خبره دا چې
چې به دو مهمان نوازي دو اکرام دو استقبال وکړي چې کله ورته اوبه پیش کړلې وی چې اوبه نه څکو اول به تاسو څکئ داسې نه چې مو ته مو اوبو کې څه چولي خپل هغه کړل ورته یاد و چې کله یې دسترخوان ته وغوړولو چې دا وخورئ وی چې نه خورو اول به تاسو خورئ بیا به مو خورو داسې نه چې مو ته مو پکې څه شی میلاو کړي بیا هغه د بعد حضور صلی الله علیه وسلم رګټ کو اسلام ورته پیش کړ یعنی خبرې مقصود مدا ده بیا ټول مسلمانان شو خبرې مقصود مدا ده چې د مو تاسو دا مهنت زره سره چې ټول خپل شو مونږ دې د مهنت نه کول دو جنا خپل رونه نه جدا شي موږ چې لیکي یو ځای ته لاړو چې سلام بوا وشتلو او غونډو بو غر ویلو ایوارس کو پدې کې تیر شولا په دوی مریضي سلام چې واوښتو نو زیر ته ویچت شو نو مې ته خبر اوري چې څنګه تاسو پښتنه د سیموه پښتنه یو پښتو کې چې تربور په سنا پويږي په هر شي پويږي مې الله پاک به در ناراض شي او چې ناراض شي به اور دانه چې دا کوم ور مو بلو دی اور مختلف شکلونه دي دی رونه یو بل مخ به نه ګوري به وغه دی مو په مخ کې وشول چې څرونه لګي شو دی بلې په سارو ویلو ته وی کڅو ټانکی پکې وای لګولې بچ بیر پسې ویرلو نیغه پیسې وصولې ولې راکړلې چې اوس تیار يم چې لیتا مې وسن چې کا در کې شپړس نورم پکې برابر شي یعنی دې خبره مو تاسو ته الله پاک د سیو مهنت را کړې ده په دې وی خبره باندې ضرور خپاک په معمولی ونشي باندې ضرور خپاک یی حجاج بن یوسف درې سړی ونیول او په درو وړ باندې فیصله وکړه درو نه بسرونه کټکو یو حضراله ورته چې د درې وړه پرېدا نو حجاج ورته چې تا څه لاګي وچ یو می خوند یو می زوی دا یو می رور دا حجاج ته یو بره کې خبره وکړه بس یو به ته پرېدم او دوونه به سر کټکو نو دا زنانه ورته چې یو خبره چې به ضرور را تر پرېدا حجاج ورته چې د خوند او د زوی باره کې دی ویل نه ویلو دا ورته چې خوند به بل ملو شي او خوند نه به بل زوی ملو شي ورور نشي ملویدل دا د ما د لړمون وینه ده کومې مور نه چې زه پیدا یم هغه مور نه مې دا ورورم پیدا ده کوم شودې چې ما راودلې وي هغه شودې د ما ضرور راودلې وي دا ما وینه ده او کله مو د خپل وینه بل ته ور نه کوم حجاج څومره څنګه دیلا دا ورته چې باس سما دې ته ټول معاف کړو ټول ته پریشو مخ چا سره نشته دا مخ دا ټول خلقو ته دعوت دی خبره چې هر څه الله سره دی او دی حضور صلی الله علیه وسلم په اعمالو سره به ملوي نه په مارلو کې سشتا نه په مارکیټونو کې سشتا نه د پلار په میراث کې سشتا دي همدا خو ټول غیر شکرونه دي دلته خو دې مو کلمه والدا چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله نه کیږي او دی الله دې اراده نه بغیر دی الله دې غیر نه هیڅ نه کیږي بچي هیڅ نه کیږي خبره ختم شوله یعنی یو کستا یو بزرگ ته یو سړی زیړې کولې نو چیر ته ولو چې دا هوتا ته زیړې کوي کنځلې کوي درته چې وکړو چې دا ماته زیړې نه کوي وی چې څه دې ته لګیا دا وی چې دا نه کوي د کې نه شیطان دا ګوته مغیر کړی دا
خله د استعمالي وزیړې مغا کوي دا خو د ما خپل رور ده دشمن سره او پیژنې چې دشمن څوک ده ورور او پیژنې چې ورور می څوک ده دشمن په ضرب کې رور ته ضرب ور کول دا هو احمقی ده بیوقوفتوب ده یوسف علیہ السلام چې کله په تخت و تاج ارتلا ور کړلو او درونه ارترالو قحط سلیانو وروړو راخستیو نو کله چې تعارف شو چې انت یوسف تو یوسف یې ارته زه یوسف یم بس رنگونه خو ټولو زیړ شو چې همدا یوسف په مخ خپل لاسه کوي ته غرزولیو او کمیس مونږ ته نه یستلیو نو دا خو ډېر غبرو شو چې اوس به دا موږ سره څه کوي یہی اشاری کی دیر نہ سر نہ دڑ نہ پاؤں هیڅ به نه وی پاتې یوسف علیہ السلام ته فرمایلو چې لا تسریب علیکم اليوم دری زما چې نه تاسو یې مارونه یې د دې بعد یوسف علیہ السلام یعنی د قرآن الفاظ دي ډېر عجیبه جمله ارته کړي دا تاسو چې ما سره څه کړیو کنه دا د تاسو نه سمجھي دی لاسه کړی دي وانتم جاهلون تاسو جاهلان وای نا سمجھ وای یعنی دا اللہ متبین کری دی کہ جاہلوں سے ایسی حرکات ہوتے ہیں جو نا سمجھ ہوتے ہیں بیوقوف ہوتے ہیں نادان ہوتے ہیں جس کے سامنے آخرت ہو جس کے سامنے اللہ کے سامنے باز پرسی ہو وہ ایسی حرکات بھائیوں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں دسی حرکتوں نے بے نہ کہی نہ ہو جاہل لا جہل کا مقابلہ جہل نہیں ہے جہل کا مقابلہ اخلاق ہے جوہلائے عرب تو تے جوہلائے عرب ہوئے یعنی دی عرب جاہلان نو دے جاہل دیتے یہی دی جہل عظیم ہو وہ جہل کین جہل عظیم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے دے مقابلے کے اخلاق عظیم ورکڑلو کہ جہل کا مقابلہ جہل نہیں ہے یعنی تسی کرتوت ماشا چې پیغمبر سره دی و نکړلو پیغمبر سم چاته زیړې نه وکړلې چاته سپکې و نکړلې یعنی صرف احد کې داندان مبارک پکې لاړو شهیدان شول یعنی وسپنه یو دمخ کې خاخه شولا یو دمخ ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ چرالو چې پیغمبر مخ کې وکتل وسپنه یی چې دې ته خلوا چولا دی ابو عبیده بن جراح غاخ پکې یو لاړلو چې دته خلوا چولا غخونه چې غخونه سره یو بسم پیغمبر ته تکلیف ملاونه شي بل غاخم پکې لاړلو نبی علیہ السلام ارشاد فرمایلو عجیبا مفهوم دې سيو چې هغه قوم سره به الله پاک څه حشر کوي چې کوم خپل نبی سره دا حال کوي بس دا الفاظ چې وکړلو فوراً جبرائیل راللو او حضور صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمای مفهوم دسیو چې اے میرے محبوب اے دې ما محبوبا تا ته چې کوم عظمت دیر کړی دا کوم شان می دیر کړی دا کوم وقعت می دیر کړی دا تا شان سره داسې خبره مناسب نه دي اوس یې تا شان سره داسې خبره مناسب نه دي زیړه څه پاتې شولا یا سوک چپیڑا پکې څه پاتې شولا عبداللہ سری سارے کام کرنے والوں کو سمجھا رہے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ دوسروں کی غلطیوں کو نہیں دیکھے یعنی طائف کے څه وشول او څه ونشو د بیزتی د سينوا یو سړی به چې کانه راوستو پیغمبر به وښتلو پیغمبر سمې ته پڅټ به وکړلو بل سړی به د طرف نه وښتلو لکه یو سړی سپکواله کوي دیجه د عزت خبره وا اما اشاره رضی الله تعالی عنہ چې نبی رسول نه پختنه کړی و کنه چې قربان تا ته طائف کې ډېر تکلیف وو او کتا ته احد کې ډېر تکلیف ایمات طائف کې ډېر تکلیف وو یی سره یی طائف کې د ما د عزت سوالو ما عزت تن چاونه کتلو
خیر دا خو تنا منډه وکړله شرارتیان چې کوم ایر پسې کړلو 100 میله پرې منډه درړه خو مختصر دا چې جبرائیل سره د غرونو فرشتي څنور امیر سره علیه السلام کلام وکړ څه خدمت مو الله رستولیو تا ټول فریاد الله واوریدلو حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې جبرائیل ما پرې د چې الله سره خپل برای راس معاملہ وکم بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا شروع کرلا میں اپنی بے بسی اور میں اپنی بے کسی کی شکایت کر رہا ہوں یعنی دی طائف دی یوں سڑی شکایت کرتا ہوا نکڑلو اے اللہ زد خپل محنت کی کمی اور دی بے بسی شکایت دیتا کہو ماں کمی دا عبداللہ سے سب قیامت تک یہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ دوسروں کی کمی کو نہیں دیکھے گا وہ دوسروں کی کمی کو اپنی کمی سمجھے گا دائر دعوت مزاج ڈالا ایک دم پا بل فتوا خود صحابہ کرامو پا چاو لگولا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفاق کا ڈر دائے پتشی بنے دا چھے اوری مسجد ماحول او دلتا دے کور ماحول صرف کیفیات بدل شو پا کیفیات بدلو بنے چکن دا کنا آواز اکرلو چھے حنزلہ خو منافق شولو دا فتوائی نورو بنے نو لگولا فتوائی پزان و لگولا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی کمی نہیں دیکھتا ہے اپنی کمی دیکھتا ہے خپلی کمی گوری بلچا کمی نہ گوری لچائی والے کبیر نے میں کبھی تشکیل زیتا ہے واڑی بیدی خبر محنت اللہ جل جلال موتا اس طرح کرے دا چھے بھئی مخبلو کور والو سرا جوڑ دی مخبلی محلی والے سرا جوڑ مخو طول امت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی منافقین جیسے دتے دی ستونی مار یلی دی چی دا ستونی مار دا ہر وقت وہ پیغمبر یعنی تبوک کے سب کسان سراو چی کلا وپسیوا تبوک نا وپسی مدینے تا دی روانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم او حضرت علی حضرت حذیفہ حضرت عمار دا دو درے صحابہ کرام دا ارسرا شلو او دی دی لخکرنا دا طرف منی روان شلو تیران و عام لخکر پا دسی ہو دی پا دسی بنی دا لخکرنا خلق بیچت شلو بو تڑکی ویلی وی پا سنو بنی او دیر پا لرے بنی نبی علیہ السلام ترا تاو شلو او نبی علیہ السلام بنی حملہ وکڑلا خیر داد بدرے صحابہ چیو دی ڈٹ کے مقابلہ ارسر وکڑلا او تا منڈا ویرکڑلا بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمیلو چی تاستا پتشتا چی دا چوکو ویچی نا یای دا دی مو پا لخکر کی دی دا مو سر روان دی خو نمی دیتا نا خیم یہی منافقین جیسے لوگ جب تمہارے ساتھ چلنا سیکھیں گے تو پھر امت بنے گی ورنہ امت کہاں بن سکتی ہے دے دو تودیس پورے استغیب و بردش کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بے بریک والا گوا دسی نہیں چی گاڑے دے کلٹی شي دا صبر بریک تے لی دی مخو چا سره هیڅ نشته دي او که چا څه به وکړلو چا څه وکړلو ما الله دې پر معاف کړی دا بس مو تاسو ته دا محنت ده چې مو ټول سره جوړ کور کې داسې فرد ماشه چې هغه سره دی ما بهار ته خو جیو قربان او رڅی جی ما سره مو سره به تاسو چې اوس کې او دا وغه او د خپل کور ولا څوک دي دا مسلمانان نه دي وای سه روزي جمعه ته چلی جمعه ته څلور میاشتو جمعه ته دیو میاشتو او دا د تا د خپل کور جمعه
دکی رونن دي، دکی بیبین ده، دکی مورن ده، دکی خویندې دي، دکی بچی دي، دا جماعت ته کنه. نو څرنګه چې بهر جماعت کې سړی د ټولو ملګرو خیال ساتي، د تهجدو کې د سرې پیالۍ چای خیال ساتي چې دا ملګری د ټیم کې د چای وادي ده، نو توس ماته دا د خپلو به څومره خیال ساتي. یعنی نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی الله عنها چا پوښتنه وکړه چې نبی علیہ السلام به چې کله کور ته راتلو دا به څه انداز سره راتلو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته فرمائی عام آدمی کی طرح آتا تھا. یعنی څه خصوصیت څه کیسه نه وه، چې بیا به راللو بیا به کیناستو نه کتلو به که کور به جړو نه و بسم الله به ویله جړو به شروع کړلو، قبضونه به شودې نه ویلې شلي بسم الله به قبضونه به شودې شي، او کنی به بیٹا کی پیوندونه لګولو، کنی که خپلې نالیان به برابرول. بعضې وخت کې بیبیانو سره به وړل اته کارونه تنه ثابت دي چې دا به خپل کور کې کول. کیناستو به نه چې اوبه راړئ، نو دا خپل کور کې سوال کوي. اگر یو کس وي یعنی ښه زوړ ملګری داسې کاټ سره سره ګړی و او نارې شروع کړه چې اوبه راړئ، نو هغه خو ورته را نه ډلې که نه، بس هغې بل څه کار کې زنانه مصروفه وي چا بس هغې چې نو بس 6 نمبر چې شی دي 6 نمبرو کتاب یې بند کړلو او بل کتاب یې راواخیستلو. بیا به داسې ونه چې ده سفر کړی ده، داسې به ونه چې ده په مسجد کې نورو خلکو ته بیانونه کړي، بالکل بدل شي بیا بس ښځې وي اورېدلو یې نو چې اوس یا نو اوس ابو ته خپلو کې مې وزرونه مو ته رالی چېره دا ما ولې سړي ته لیونې مې ویلې د خو 4 میاشتې لګولي وي چې بس 4 میاشتې خو یې لګولي دي، الله یې ده ته ډېر جزای خیر ورکړي. خو که کور کې چې ته ابزا چې ته چرګه دا لیدوري چې ته وړ شوم وي چې بس بیا هغه څه به ته نه واورې. مشران فرمایي چې ګوره اخلاقي شکست ټولو ته ورکوونه ده، کور ولدي که بچي دي که د مو څوک هم دي، هر سړي ته د اخلاقي شکست دی. مکې کې مشرکینو په مدینه کې منافقینو ټولو ته اخلاقي شکست ورکړو. عبدالله بن ابی بن سلول غونې سړی چې د منافقانو سردارو چې کله مړېدلو 2 وصیتونه یې وکړلو چې یو به نبي علیه السلام د زوی ته چې یو نبي علیه السلام ته لاړ شي، زوی صحابي و او پلار یې د منافقینو مشر و. یو به نبی علیه السلام ته وایي چې خپل ملبوس کې کورتې کې به کفن راکئ او بل جنازې ته به ته راسې د ما جنازه به هم ته کوې. نو دا زوی ورته چې نو ښه دې څه کړي دي هغه سره داسې مقام آشه داسې ریز ماشه چې تا پې عملې نه دي کړي. ای نه بس ما نه ورته وایه ډېر د ویچتو اخلاقو سړی ده. نبی علیه السلام ته چې کله ویلو چې قربان دې پلار وصیت مې داسې ده فوراً یې ته کورته وایست او دوی جنازې ته دې رالم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورسره و. حضرت عمر چې دا خو د الله دشمن ده د جنازه ته څرنګه کوي. حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اے عمره تیری غیرت کا تقاضا یہ تا دې غیرت تقاضا ده او زه د الله نبی یم، زه د الله رحمت یم، زه الله منې کړی نه یم، نو زه خو به جنازه کوم. ما ته داسې نه وي چې ته جنازه ما کوه استغفار یې ته ما کوه، زه خو ورته کوم. د دې بعد آیتونه رالو چې که ته 70 ځال استغفار وکړې که نه یعنی 70 ځال جنازه وکړې بیا نه بخم. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې که الله پاک ویلی وی چې 70 ځال نه زیاته جنازه یې وکړه بیا به معاف کړم، یا ما به 70 ځال نه زیاته جنازه یې کړې وی خدا کمبختو. یی دا سلوک چې کله نورو منافقانو وکړو
نا مولا عظیم سے بھی تفسیر و حوالہ کولا 1000 منافقینو د خپل نفاق نه توبه وایستله او د حضور صلی الله علیه وسلم په لاس کې لاس یې ور کړلو ټول مسلمان شو چې د څه کولو د څه وکړل نرمی لګول بردبری کول صبر کول عجزی کول انکساری کول ایو عالم لیکلی چې کچاته یو سړی به تا په مخ کې ډیر وي نه جی مو خو هیڅ نه یو خاک سار یو تاسو د خپو خاوري نه او کبه تایر ته ویلو چې ته خو هیڅ نه خپل سلزله ویلو اخر ده او کتایر ته یو ځل ویلو چې ته خو هیڅ نه اوس د دې بعد د کې ګوره ایو سړی ته چې څوک لاړو کنه ته یې تاسو سره ورشته هغه چې نه ما سره خور نشته لک ست بعد بیا رالو ای تاسو سره ورشته غیر ته ما سره ورچته کیده لک ساده بعد ته بیا رالو ای تاسو سره ورشته غیر د شروع شروع کنه زیړې شروع کړي هغه چې هم دغه ورو دا تاسو سره پروتو پټ کړی دیو سړی ته به تیله ولګي و پټرول څه شي دي حضور صلی الله علیه وسلم څه فرمایي پهلوان چاته ویل شي صحابه دې قربان پهلوان هم غوتی چې بل ونسیو زمکه ته ورسي نه ما دې امت پهلوان باغی چې دته غصه راشي او په خپل غصه باندې قابو وساتي بس یہ غصہ آ جائے غصہ برچی یہ جس کو غصہ نہ ہے وہ تو گدھا ہے چاہتا جو غصہ نہیں رہا ہو خردا غصہ وہ ضرور رسی ہو په غصه باندې قابو مندل دا پهلوان دا او دویم نمبر دایلی جو راضی ہونے میں راضی نہیں ہوتا ہے یہ شیطان ہے بیدا شیطان دا دې پر بایو خدا دا چې خپل چونکه دې کې چيلي جمعتون هم روان دي څلور میاشتو جمعتون هم روان دي او دې مو ټول کسان د سیو د مذکری ولهم دي دا ټول ته درخواست چې ټول سره جوړ ستل اوس پر مخبل کور ولو سره څندي الله دې پر معافي دا ورونو سره متصندي اليوم يوم السعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ کله چې مکه فتح شولا نو چونکه مکه فتح کولو کې دای د لخرې مختلف لهرو باندې نه کړلې او ټوله مکه ونیوله نو سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ نو خو د مدینه انصاریو د یو ځای کې جانډا د سیوی چې تکړی و او دا ناری ویلی چې الیوم یوم الملحمه نن دې بدلې ریز دا نن بدونه مو بدلې خلو ابو سفیان منډه کړلو نبی علیہ السلام ته قربان نن دې بدلې ریز دا وښنه نو صاحب بن عماده خو لګیا دا چې نن دې بدلې ریز دا او نن دې بدلې ریز دا هغه یې چې الیوم یوم الملحمه حضور صلی الله علیه وسلم ته اېدا پاکي چې جندان تنواله ازویته او وای چې نن دې بدلې ریز نه ده نن دې رحم ریز ده الیوم یوم المرحمه نو خپل ورونو سره سړی رحم کوي کور ور سره رحم کوي مور پلار دی فضل صدقات کې لیکلي دي تاسو په پړو کړي اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف دی په فیدی کی مجاہد رحمت اللہ علیہ په تفسیر کی لکھی دی اگر تمہارے والدین اتنے ضعیف ہو گئے کیا نا تمہارے والدین تمہاری موجودگی میں اتنے ضعیف ہو گئے کہ وہ اپنے پیشاب اور پخانہ صاف نہیں کر سکتے ہیں اور تمہیں صاف کرنے کی نوبت آ جائے تو اس وقت اف نہ کہو کیونکہ بچپن میں تمہارے بہت دوئے ہیں مور پلار بده چاته
ماته یو ملګری وي چې ما به پلار ویچت کړو قوت کې غځای ته مو راته قضا مقضا به وکړه بیا مو صفا کړو بیا مو اخري عمر کې ډېر ضعیف وي چې بیا مو داسې کاټ ته عمر بیا هم سپرېګانې پې لګولی چې پلار سره مې څوک کښېني چې محسوس نه کړي یوار دی چې ماته چې بچیا ما خو د خپل پلار داسې خدمت نه و کړی لکه ته چې دی ما ولې کوې ما ورته ویل چې پلاره زه چې دی تا کوم دی دعوت یې وجه نه کوم چې ما ته الله جل جلاله دین را کړو دین کې ما ته دا سمجھ و چې دا د تا پلار ده په دې باندې د الله رضا ده ورنه داسې به د مان څټ وی لکه د نور ورونو مې ته څټ ده पड़ोसियों सर गुरु ये मशरान फरमाई रास्तों को खुला छोड़ो लहरे तंगऊना कदे पटे लहरी दी कगा दी मुदी आने जाने लहरी दी कगा दी शीशी लहरी दी दिमु मार्केट रची रची दुकान रची रची लहरे तबशी यू इंचा खपला लहर और स्टेप बलेरे की जुड़ाई दे पर अमूर इवेंट क्यों यो मशर मुज़ाकिरा कोला هغه دا ریډو والے دا سبزیانې فروټونه څه خرڅي دا اکثر پورلیرو کې ویلاړي او بعض عالمانو په نسبت باندې دونه سودا خستل وي چې دا صحیح نه ده ځکه دا په لیرې کې دي او د لیر څنګه کړي دا او ته تنه سودا خلې ته د لیرې په څنګهولو کې دا سیده لکه دو مدد کوي چې دغه سي صحیح چې نورو ته تکلیف وي دغه د زدنه سودا خلم کوي لری تنگونا لری آزادو بیڑ اللہ کی چیرہ ما روزے کی برکت نہیں تا روزے کی بچتا نا برکت رسی بلتا تکلیف ذریعہ ہے پڑوسین دی ہر محالہ چی دی ہر سڑی نظر نہ تیری ما محالے کی چوک پتی کی یعنی کہ غیر مسلم ولی نہیں مسلمان خو پریدا چی دی ما غیر مسلم ولی نہیں هر چا سره جیو قربان هر چا ته د مړیو په ژوندۍ کې رسیدل داسې سړی چې به کله جمعیت کې اعلان وکړي چې ضروري اعلان واورئ د ټولې دنیا د انسانانو کامیابي الله پاک دین کې شي ده دین به رسي د نبي علیه السلام محنت سره دا محنت د مزمداري د تاسو کې الله به اجر درکړي دې باره کې به خبره نو څوک برنه ویچت شي چې نه په غم کې نه په خوښۍ کې نه د هغو په فوتگئی کی نہ پچیشی کی تعزیت کی ایچ شی کی سڑے او ہر چاہتا ہے تل اللہ یعنی نبی علیہ السلام تا کور تا یو خزر آلا مدینی منوری وان دی مکی والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا نا پختنا وکرلا چا پلانی چنگی ڈنگڑی چنگی پلانی چنگی ڈنگڑی آئی ٹول خلی ٹول والی پختنی مختنی وکر چی بکل لڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته چې قربان دا خو ته د سره سره خبرې کوي لکه مخکې نه دی پیژندله حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې ها دا چې کله مو مکی کیو او حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ جمدی و دا به هغه ته راتلله بیغه دی بعد یو فرمایلو یی پرانے تعلقات کا پوچھنا یہ ایمانیات میں سے ہے زړو تعلقاتو پختنې کول اباجی دې څرنګه دا نیکه دې څرنګه و هغه څنګه دي ما سلام په کوا دسې و دا ایمانیات ولا عیسی دا کټ خو آسان نشي بس ختمه ده نه به دیر سنت نه برسي دا څه خبره شوله پیغمبر سم خو منافقینو سره لګیو هغه خزه چې د پیغمبر خلاف به سندره یلی په مکه کې او خلکو به پیسیر کوله دا مدینه ته راغله او نبی رسول الله چې ما مدد وکړه حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې ویلې ته هو مکه ولې خلکو مدد کولو کنه وی چې قربان کله نه چې بدر کې دوته شکست ملو شوی دا وی چې ما راتللې پریشي دي نو اخر دې ما خو کور دا نو په دې شي گزارا کو یعنی د پیغمبر علی السلام خلاف به خلک ګرمولو نبی رسول الله دې خبره خو پته و نبی رسول الله دې متعلق فرمایلو تا مدد کو زنګ کوم دې ما خاندان به پورا دې سره کوي سپکای نه کړل څومره درانه عزت
یعنی درون سړی نه به درنه کارونه راوځي، سپکو نه به سپک کارونه راوځي. زیړې دا د سپک سړي کار ده. درون سړی چې وي هغه په خولې زیړی نه راځي، هغه په درویغ به نه راځي، غیبت به نه راځي. دا خو سپک دي، سړی سره خپله سپکېږي. چې وي که نه چې سپکو سره معیاري شوله، چې تکاڼې غوښیو کې خښ شولو که نه، غوښیې دې سوپه وه د غوا ولې او وچه شوله چې باران پرې رالو، اوبه ویچته کړله، نو هغه کاڼی پکې روانو. یې کاڼو ورته ویلو چې ها یې کاڼی و به داسې روان، ته خو پاسه نه روانې. هغې ورته وی چې سپکو سره معیاري شوله، ځان مې سپک کړلو. محلو والے سره سړی دروند وي، هر چا نه حاجي صاحب څه شی دی درانه، زه بازار پرې ځم څه شی خو به دې ته راړم. دا جزاک الله خیر. हाँ जी दा गर्म लूटा गीजर लगी दली दी हाजी सिर्फ दा गर्म लूटा हुआ है. यही दिल लो फिर दिन लो जड़ खस्तल्ला सल्ला जवानान होता सरंगी चला गोला खैर दा यानी हर चा सरा यो यानी चा सरा पे अमर सना मंडा कड़ी दा चा सरा उस रोकाना ته چې دعوت ورو غیر ته چې په دې خبره نه پوهیږم په یوې خبرې پوهیږم چې په څه شي پوهیږم یې زه پهلوان یم که ما سره کشتي کوي او زه دې په ځمکې لاندې کړلم بس به زه اسلام راړم اوس د سره به څه کوي نو موږ پښتو کې کنه دته اوس کله ویر کا زه څه انتستره باندې چې پیغمبر علیه السلام ته یې رسا حضور صلی الله علیه وسلم کې هو کوم طاقت الله چولې و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي درو خبرو کې زه تاسو ته الله پاک ما ته فوقیت ډېر راکړی دا یو سخاوت یو جرأت بهادری د دشمن په مقابله کې او بل قوت الله راکړی مردانه بس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خلاص واچو او جو خود زور کا جو سمجھ دے کہ زور وکړو بس پیغمبر سمجھ دې څه وکړو ای چڑیا کی طرح ای مرغی ونه زمکه ته ورسول هاي ایزه خو پوینه شو نو څه تلاړې ترسا خو لاس واچو مختصر چې درې ځله د څه وکړو کنه یعنی ای چڑیا مرغی ونه به دسه دغه سلاندې وکړو لکه ماشوم په زنګوي کې واچي آیت دی چې بس تا زور باندې ما زور خیږي نه نور خو پرې تا په زور سره چې بل زور ده چا سره څه خو چې د کار طرف ته شي خپل کې د ملګرو خیر خبر مو سره څومره ملګرو وختونه لګولي زړه ملګری دي یاره ته خو پرون شبې جمعې کې نه وې بس دومره ټکې به وکړي خدا خو شبې جمعې کې نه و بیا تا ټوله ریز د په غم کې روژه نیولې وه او که ټوله شپه ویښ وي چې یاره ما ملګری شبې جمعې کې نه بس صرف دومره خبره دا پاتې وه نوره ټوله شوي ده ته خو شبې جمعې کې نه وې او پرون ګشت کې نه وې چې نه خو څه عذر به و که نه یی ښه ګمان په هر چا کول ورته په غلو باندې نبی علیہ السلام ویرلو ډکوانو او حضور صلی الله علیه وسلم لري ته وروتلو چې کله پیغمبر سترګې په ولګېدلې بس بیا غونات پد خطاو غیر ته چې هم बहुत गिरे पेड़े लोग हैं मोदे माशरे के जलील खलक की नबी समझते नहीं सुमरा अजीबा तासुर है बयान ना तो सुमरा बहादरानी چې په دو غرونو کې پتی کیږي زړه ورتوب د تاسو بهادری د تاسو بهادری خبره چې توکل په درې مې کې کلمه او ګرځه مسلمان شو صحابه ته نه جوړ شو صحابه کرام جنگ نه واپس شوي دغه عبد الله ابن عمر دی کور نه به د شرم دی وجه نه وروته چې نبی رسول ته پڅې آیت صحابه کې لیکلي دي
خیر نبی علیہ السلام رو غوښتلو چې راشئ چې آپ آئے ہیں جی ہم بھاگے ہیں نہیں آپ بھاگ کر نہیں آئے ہو څومره عجیبه یعنی ملګری چې وچتای څومره عجیبه الفاظ یې تکړي تم مدینے کو آئے ہو اس لیے کہ تم دوبارہ حملے کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہو بھاگ کر نہیں آئے ہو یعنی دی ملګری بالکل لکه سټیرنګ تاو کې دوباره یې واستولو څومره حوصله یې وچته کړله بس اتنا نہیں جو توره مو کړله بس او بیا ورته د بعد راوس پړي وچته یې کړلو زه مرکز یم نبی صلی الله علیه وسلم زه مرکز یم مرکز طرف ته چې سړی رچی دا دې پر رچی چې دوباره حمله تیاری دې پر رچی تاسو تختیدلی نه یې دا دوه ټکي چې ته وګورئ بس هر چا متعلق الفاظ کول خالد بن ولید د اسلام ته نو راغله د متعلق نبی علیہ السلام د دوه ټکي کړي اوف کله چې رور نه پختنه خالد څه شو کله چې د عمره ته راغلو وی قربانه خو بار لاړ دا نبی علیہ السلام او فرمایلو چې خالد کی عقل هی عقل څومره سمجھدار ده څومره دلیر ده نن د غیر په لاس کې راغلی ده کومو لاس ترالو ډیر به وچت کو ډیر به مخته کو بس دا دوه ټکي چې خالد ته ورسېدلو دود بوټو کو مدینه ته زارا واستلو نو دا څومره مسره ملګری وختونه لګی هر چا متعلق خ ګمان خ لهجه خیر پسې تلل هغه خیر خبره خستل او خپل امامانو سره جوړ ساتل ټول کوشش کوو ګر ان شاء الله مونږ څومره کمی شوی دا الله دې موټوله معاف کی او آینده دې پر اعظم کو ما خام دې بعد ان شاء الله خبره کیږي څوک د سنت زکی او د سنا کوي نور خبره او ما خام دې بعد کیږي خپل اراده به ان شاء الله ظاهر کی سبحان الله